أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ رکوع نمبر 12 آیات نمبر 97 98 او 99 بویلے کیگی. اوس دلته چې نو الله جل جلاله یو بل تذکره چې نو هغه د یهودو کوي. یو روایت د شان نزول متعلق چې نو لیکلی دی چې د یهودو یو مدرسه یو کالج بیت المدارس په نوم باندې او په دغه ځای کې فدق کې دا واقع خیبر سره نږدې مدینه منورې نه 3 ورځې فاصلې باندې چې نو دا ځای واقع فدق دا غنوم دی. نو په دغه فدق علاقې کې د دوی یو ډیر لوی چې نو هغه عالم دغه علاقې مدینه آس پاس د دې د ټولو نه لوی عالم و د دوی دغه نوم عبدالله بن سوریه او دی وی په یو سترګه باندې کاڼه هم ولو. اوس دغه عبدالله بن سوریه دی چې نو د دغه علاقې ډیر لوی عالم و. اطرافونه به خلک راتلل د دنه به چې نو هغه خبرې وغیره د زده کولې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو حقیقت دغه صفت دا به پټول چې خلک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان را نوړي. د دې لپاره کاغه باندې خلک ایمان راوړي نو بیا به د حکومت او بادشاہت چې نه ځای کېږي. باران فدق کې دا چې نو د پاتې کېدلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خواله چې نو د دوی د غزیته د دوی دغه درسګاه ته چې نو هغه لاړلو د پاره د دې چې کم کسان خو عام راځي دا غوي له موږ دعوت ورکو. خو اوس کم کسان چې دغه سره آلته زیر تعلیم دی او په هغه سره په دغه بیت المدارس کې پراته دي آلته ناراضي ناراضي نه نو چې دغه خلکو له هم زه نو دعوت ورکم دا غوي زموږ چې نو هغه هم ادا شي دا غوي کم حق دی دا غوي ته هم خبر ورسي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې نو آلته لاړلو. اوس چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام آلته لاړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول دعوت ورکو نو د يهودي سره عبدالله بن سوریه دو سره چې نو باش شروع کو سوالات جوابات داغه تکرار شروع شو. نو چې کله دغه خبره او دا هر څه کېدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول د تمام خبرو جواب ورکو. نو د سره بیا نور صفات نشول. نو اخره کې دا وی چې تاسو ته وਹੀ چې نو څوک راوړي مې یاتی ک بالوحی تاسو لچ نو په وਹੀ سره راتل څوک کې تاسو باندې وਹੀ څوک راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې جبرئیل علیہ السلام. نو د لپاره نور باندې جوړ نشو موږ په تاسو ایمان راوړو خو زمونږ د ایمان د راوړو د لپاره رکاوټ دا دی چې تاسو لکه پرشته وਹੀ راوړي نو دغه جبرئیل زمونږ دشمن دی د سره زمونږ نه لګي الیاذ بالله. نو په دې وجه موږ په تاسو باندې ایمان نه راوړو. دویم شان نزول چې نو هغه صاحب د جلالین ذکر کړی د هغه په حاشیه باندې هم دغه ذکر دی. په هغه کې دا دی په هغه کې دغه شان ټوله قصه دغه ده خو په هغه کې صرف دومره قدر ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بچنه دالتی بدللو د دې لپاره چې د دوی نه د حضور علیه الصلوۃ والسلام متعلق نور هم صفات تورات انجیل چې کم دوی ته معلوم دي چې هغه دې زده کم چې ماته د حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو موافق نور هم وضاحت د دوی په جبو شي. نو پیره چې نه لاړو نو يهود خودي حرامیان نو د خپل د حرامیتوب ته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او بیا خداغه جلال داغه چې نو شان او شوکت دا قوم په دوی باندې پټ پناه نو نو پیره چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاړو نو دوی ته پاسین الفخر علی وی او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې مونږ چې نو هغه سکه
عندنا مونږ چې نو هغه څه کو ستا سره ډېر زیات چې نو هغه محبت کو تو مونږ ته ډېر زیات چې نو هغه محبوبي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل او تاسو خو ماته یو خاص هم چې نو محبوب نه که تاسو زه خوښ یم خو زما تاسو د سره چې نو هغه نه خوښو. زه خو صرف د دې لپاره راځم چې ستاسو تورات چې نو په هغې کې وګورم چې د حضور علیه الصلاة والسلام چې نو صفات څومره ذکر شوي دي. وی نور زما ستاسو سره نه محبت شته نه مینه سره څه تعلق چې خپل کار کوئ. نو چې کله ورته داسې ومي نو بیا ورته دې ومي چې دغه شان بیا بحث قیده کو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نه دغه شان تپوس وکړم نو هغې چې حضور علیه الصلاة والسلام له په کومه فرشتې چې وحي راوړي د هغې نوم جبریل علیه السلام دی. نو دوی ورته نه جبریل سره زمونږ نه لګي د هغه چې نو په خلکو عذابونه راوړي قاتسالیانې راولي د هغه چې نو دا کې الیاذ بالله وی ستاسو پیغمبر ته زمونږ غیبت کې زمونږ بدی چې نو د مشرانو ورته بیانوي. وی که چېرته میکایل علیه السلام مې د دوی په ځای نو بیا به ما څه کړو ایمان راوړو. الله جل جلاله دا آیات نازل کو قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. تو ورته وایه څوک چې نو هغه د جبریل دشمني کوي نو لاندې آیت کې بیا الله پاک وي چې الله رب العزت فإن الله عدو للكافرين د ټولو کافرانو الله پاک چې نو هغه سره دشمن دی. دې نه پته ولګېده چې د الله جل جلاله پرشتو کې چې نو د هغې نه مقرب پرشتې کوم دي د هغې نه انکار کول د الله رسولانو کې د یو رسول نه انکار کول دا ټول چې نو باعث کفر دی. نو ځکه الله جل جلاله من کان عدوا کم کسان چې نو هغه سکه دشمنی کوي لله د الله سره او ملائکته دغه د فرشتو سره او رسوله دغه د رسولانو سره او جبرئیل او جبرئیل علیه السلام سره او میکائیل او میکائیل علیه السلام سره فإن الله عدو للکافرین الله چې نو هغه دشمن دی د ټولو کافرانو د کافرانو دشمن هغه الله دی. وس جبرئیل علیه السلام نو جبرئیل چې نو هغه څنګه نو دا په کسرې د جیم سره جبرئیل هم ویلې شي او په فتحې د جیم سره امام بخاری رحمت الله علیه کتاب التفسیر کې لیکلی هغه جبرئیل هم ویلې شي. دغه شان میکائیل علیه السلام دغه شان اسرافیل علیه السلام جبرئیل علیه السلام نو دا غوی سره چې نو هغه ذمہواری دا غوی دا تفسیر چې نو صفت التفاسیر په هغې کې سره دا هم لیکلی دي چې دوی وی چې جبرئیل علیه السلام نو دا غوی چې نو هغه کړی نو وی دی په خلق باندې قاتسالي هم راولي حالن کې د خپتو چې قاتسالي او دا هر شیزونه خو د الله د طرف نه کیږي. بهرحال نو جبرئیل چې نو معنی سره میکائیل معنی سره اسرافیل معنی سره نو د جبرئیل یا جبرئیل دواړه ویلی شي په ضمې د جیم په زبر فتحې سره او د جیم په کسرې زیر سره هم. نو جبرئیل دا چې نو جبر ویلی کېږي عبد ته او ایل ویلی کېږي الله ته. ایل معنی چې نو عبرانی ژبه کې چې نو الله ده او عبرانی ژبه کې چې نو د جبر معنی چې نو هغه سره عبدو لکه څنګه چې مخکې مونږ ویلو اسرائیل یا بني اسرائیلو نو مونږ ویلو چې اسرا معنی چې نو هغه سره عبدو ایل معنی چې نو الله دغه شان میکا نو میکا معنی چې نو هغه عبد دی د ایل معنی چې نو پسنه الله عبرانی ژبه کې. نو جبرئیل معنی هم شو عبد الله د میکائیل معنی هم شو عبد الله او د اسرافیل معنی چې نو هغه هم عبد الله ده. اسراف ویل کېږي چې نو اسرا عبد ته او ایل ویل کېږي چې نو څه عبرانی ژبه کې الله ته. نو د دې درې واړو فرشتو نومونه امام بخاری رحمت الله علیه چې نو هغه کتاب التفسیر کې لیکلی دی چې د دې معنی عبد او د ایل معنی چې نو هغه سره الله ده. نو جبرئیل هم عبد الله میکائیل معنی هم د عبد الله او د اسرافیل معنی هم د عبد الله. صحیح. بیا دغه نه وروسته چې نو هغه یو فرشته پاتې شوله چې هغې ته ویلی کېږي اسرائیل علیه السلام. وس اسرائیل چې نو دې ته ملک الموت ویلی کېږي. حدیث مبارکه کې چې نو هغه قرآن کې که خیال مو کړی د هغې نه الله پاک تعبیر په ملک الموت سره کړی دی. دا خبره صرف دغې پورې کوم. بعضې کسان تاسو به شاید چې نو هغه اورېدلي هم وي هغه وایي چې اسرائیل ته اسرائیل ویل چې نو دا ګناه دی وایي صرف ملک الموت به ورته وی اسرائیل به ورته نه وي. دا خبره چې نو هغه خطا ده.
اسرائیل علیه السلام دغه چې نو هغه ورته ویلی شي ځکه چې نو د بخاري شریف مشهور او معروف شارح علامه ابن حجر اسقلانی رحمه الله چا چې فتح الباری چې نو هغه لیکلی 26 جلد کې چې نو هغه لوی کتاب د دومره کاټه نه لیکل لوی غټ کتاب په لیکل بخاری شریف باندې نو هغه ابتداء چې نو هغه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه چې نو هغه فرمایي هغه په فتح الباری کې چې نو هغه راغستی هغه چې اسرائیل د ازرا هم معنی عبد او ایل معنی چې نو هم لفظ الله چې نو هغه معنی د نګوی دغه هم نوم دی عبد الله او وېدا چې نو تابعین هم دغه اسرائیل نوم ذکر کړي او صحابه نه هم چې نو هغه نقل کړي دي چې ملک الموت تبع اسرائیل علیه السلام به نو اسرائیل علیه السلام ویل دا چې نو هغه نه څه ګناه دی او نه غلطه دی ملک الموت ورته ویل شي اسرائیل چې نو دا ورته ویل شي صحابه نه هم ثابت دي تابعین نه هم چې نو دا نوم ثابت دی بیا د جبرئیل علیه السلام نو د جبرئیل علیه السلام داغه کار چې نو هغه دا ولو چې دا پیغمبرانو باندې وحی راوړل الله رب العزت هر یو خپل چې نو هغه یو ډیوټي دا غویل یو کار مقرر کړو نو جبرئیل علیه السلام چې نو هغه کار دا چې دا فرشتو چې نو الله پاک ما پیغمبرانو ته به وحی راوړل میکائیل علیه السلام چې نو هغه کار دا الله جل جلاله دا هغه چې په باران په ورولو باندې چې نو هغه مقرر کړی د بارانونو چې کم نظام دی الله پاک ورته دغه حواله کړی دی اسرافیل علیه السلام چې نو هغه سره به د قیامت په ورځ قیامت چې نو برپا کیږي بیا د قیامت خلق را پاسین نو هغه سره به هغه شپېلې نظام چې نو هغه ته پواله دی اسرائیل علیه السلام ملک الموت چې ورته لیکيږي د دې په ذمہ باندې چې نو هغه سره د خلکو نه روحونه چې نو هغه قبض کولو بیا د سره پدې کې چې نو هغه نور پرشتي نه خود په دې ټولو پرشتو باندې انچارج چولې کېږي مشر چې نو هغه مقرر هغه په اسرائیل علیه السلام دی او بیا قد قامت نوم را دی راځي وي چې نو اسرائیل علیه السلام داغه دومره لوی جزء الله جل جلاله ول ورکړي د دې ټوله دنیا د روحونه داغه په مخ کې داسې دي لکه د چا په مخ کې چې د انار دانې په پلیټ کې پرتی اوس کدا انار دانې نه د دې نه را لیکه د نه را لیکه د نه را لیکه د نه را لی څنګه چې د ته مشکل نشته د قشانت چې نو هغه چاته اسرائیل علیه السلام که د هر ځای کې د هر چا نه په یو وخت څومره روحونه قبض کې نو دغه ورته څه مشکل نشته قوت ولا دا الله ورکړي او بیا الله څومره خالق دی نو الله د دې ټول نه لوی ذات د الله نه چې هغه ما وراء الورا نه دغه ته د اچا د رسیزه کې دغه جبرئیل دغه اسرافیل دغه میکائیل دغه اسرائیل خالق چې دی نو هغه الله جل جلاله دی نو بهرحال دا دغه موافق دی نو هغه ول بیا الله جل جلاله به من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميكائيل نو سوال دلته پیدا کیږي چې په وملائکته کې د جبريل او میکائیل علیه السلام خو په خپل هم تذکره وشوله کنه دو هم پرشته وي او الله پاک وي هم چې نو هغه من کان عدوا لله وملائکته نو جواب یې حضرات چې نو هغه ذکر کړي وې دې ته ویل کېږي تخصیص بعد التعمیم تخصیص بعد التعمیم معنی دا چې دا د دې د شرافت او د دې د عزت د پاره الله جل جلاله دې نو هغه د جبرئیل او د میکائیل دوباره تخصیص وکړلو او بعض مې دا د دې لپاره چې حالت يهود دا وې کنه قل من کان عدوا لجبرئیل دا غوي چې دا زمونږ دشمن دی نو الله جل جلاله دا غچنه نو هغه ذکر په تور خاص چې نو هغه وکړلو نو دې وجنه دا ذکر کوم نو بیا نو هغه بل سوال په باز چې نو هغه وارد کړي هغه بیا سوال دار چې جبرئیل مخ کې الله پاک ذکر نو میکائیل ولې نه ذکر کړي نو دا هغه کې نو هغه په دا کې تفسیر خازن کې او خپل بهترینه اشاره چې نو هغه ور کړی دا تفسیر خازن کې لیکلي هغه جبرئیل په میکائیل علیه السلام باندې ځکه مقدم کړه او غورواله فضیلت ولور کړي چې د جبرئیل علیه السلام کار دی هغه خلکو انبیاء علیهم السلام باندې وحی راوړي چې هغه د روح غذا ده جبرئیل علیه السلام له فضیلت غورواله مخکواله دی وجنور کړي چې انبیاء علیهم السلام باندې وحی راوړي او دغه وحی آسماني علوم د روح غذا ده او اصل شیز چې نو هغه روح دی
نو ځکه د هغې مخکې ذکر کړی او د دا چې دی نو میکائیل علیه السلام د هغه کار دا دی چې هغه بارانونه چې دی نو هغه وری د الله په حکم سره نو د هغه بارانونه چې ورولی کېږي نو د هغه سبب دی د بدن د غذا او بدن چې دی نو د هغې غذا د هغې پرورش وروسته دی او روح چې دی نو هغه مخکې دی که روح چې دی نو هغه سم نشولو عقیده برابر نشوله روح چې دی نو هغه کامیاب نشولو بدن که هر څومره غټي نو دا بې پیدې دی او چې کله چې نو په دغه بدن کې روح نه نو بیا دغه بدن ته څوک بدن نه وایي دې ته بیا خلک بوټی وایي دې ته بیا خلک مړی وایي دې ته بیا خلک وایي چې نو هغه سره بې جانه دی نو د دې وجې نه چې نو جبریل کار اوچت دی نو ځکه د میکائیل علیه السلام نو د هغې مخکې ذکر کړو دریم آیت کې الله جل جلاله فرمای ولقد انزلنا الیک آیات بینات او موږ چې نازل کړي د ستا طرف ته آیاتونه واضح ښکاره وما یکفر بها الا الفاسقون نو چې کله بالکل واضح دي او ښکاره دي د الله د پیغمبر په وخت چې نو هغه په نبوت باندې بالکل دال دي نو بیا ولې چې نو دا خلک انکار کوي نو الله جل جلاله وی وما یکفر بها الا الفاسقون دین انکار نه کوي مگر هغه کسان چې کم فاسقان دي فاسق سړی چې نو هغه د واضح دلیل ته ګوري او انکار کوي نو چې کله دل بالکل خبره پډاګه علل اعلان ده او بیا یو سړی انکار کوي نو ته پوه شې چې دا سړی انتهایی درجه چې نو هغه فاسق دی دا خبره هر څه معلوم شول وسوم دی کوي نو دا د فسق باندې چې نو علامت دی فاسقون دا د فسق نه دی او فسق راځي په معنی چې نو هغه د خروج سره علامه نووي رحمت الله علیه شارح د مسلم چې نو هغه ذکر کړی دی چې فاسق د مسلم شریف چې نو هغه کتاب الایمان په شرح باندې چې نو ذکر لیکلی هغه فاسق د فسق نه دی او فسق معنی چې نو هغه خروج طاعت د الله پاک د اطاعت نه د رسول د اطاعت نه وتل دې ته چې نو هغه فسق وای او کداغه سړی چې کم سړی د الله او د الله د رسول د اطاعت نه اوسې جو بیا هغه ته فاسق وای نو ځکه الله وای چې د الله د آیاتونو نه انکار نه کوي مگر هغه کسان چې کم سني فاسقان دي الله او د الله د رسول چې نو د اطاعت نه وتل دي الله دې مونږ دغه نه محفوظ او مانون کړي قول اوای ورته پیغمبر من کان سوک چې وی عدوان دشمن لجبریل د جبریل علی السلام فانه نو بشکاغه نزله نازل کړي دی هو ضمیر چې نو هغه قران ته اشاره ده نو بریکټ کې د قمانه بیا ساتي نزله نازل کړي دی قران علی قلب کستا پړه باندې باذن الله په حکم د الله نو په خپل تر باندې جبرئیل علی السلام که هر څومره لوی دی خو په خپل تر باندې یو کار هم نشي کوي سچ هم کېږي نو د الله جل جلاله چې نو هغه په حکم او په مرضی باندې وکېږي نو ځکه وی علی قلب کستا پرړه باندې باذن الله په حکم د الله مصدقا تصدیق کوي لما د هغه کتابونو بین یدیه چې دغه نه وړاندې او مخکې ولو وهدن او هدایت دی و بشرا او زیر دی للمؤمنین مؤمنانو د پاره من کان عدوان سوک چې وی دشمن لله د الله و ملائکته او دغه د فرشتو و رسله او دغه د رسولانو و جبرئیل او د جبريل و میکائیل او د میکائیل علیہ السلام فإن الله بس بشک الله پاک عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو ولقد انزلنا الیک او مونږ نازل کړي د ستا طرف ته آیاتنا بینات ښکارا وما یکفر بها او انکار نه کوي د دې الا الفاسقون مگر چې نو فاسقان